سلامونه قدرمنو کتونکو افتخار خان یم د سیند پښتونخوا کتونکو دا وخت ولاړ یم په اسلامي کالج یونیورسټۍ پېښور کې. تاسو به د ارزان چاچا نوم اورېدلی وي او ډېر خلک دغه وایي چې ارزان چاچا څوک دی او دغه شا په کوم ځای کې دی. نو نن راغلي د ارزان چاچا خواله د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې ارزان چاچا په څه باندې مشهور شوی دی دومره او د څومره وخت نه دلته خپله ډیوټي کوي، مطلب ارزان کتابونه ورکوي. زه به د ارزان چاچا سره به خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. ما نام شهید پادشاه دی چې لکې اوسېدونکی یم. اصل نه یو شهیدان، خدای دې موږ ته نیکۍ توفیق راکړي. ما 42 سالو ته دکانداري کوم او ښه دکانداري کوم. ډېر خلک راځي ما نه سودا وړي ارزانه بیې باندې. چا نه 20 روپۍ وګټو، چا نه 10 وګټو، ځکه چې ما تعلیم نه ده کړې. موږ ته به پلار وویله چې انګریزانو تعلیم مه کوه، ذمهداره کوه. اوس موږ سره دا احساس ده چې د کوم نسل که دو تعلیم نه وکړي نو دا پښتانه به ډېر شاته پاتې شي. نو پښتنو ته چې د پاټۍ ماټۍ پرېږدو، سبقو ته زور ورکړو، لمانځه او داسې ته زور ورکړو. ما خپله طرف نه زه هلک ته سودا ارزانه ورکړم. هر سړي ته مور پلار 5000 6000 واډو نه زه تپوس کوم، څو پیسې ورکړې وي. هغه دکانداران اول زه بیا پسه بل تا ګډ کپان ورته ناست یو. ما وزیر تعلیم پې ته ویلي دي، ټول ورته مې ویلي دي چې دی چیک اپ پې وشي په دکاندارانو باندې چې دا خلکو ته سودا ارزانه ورکوي. د وی باندې قیمت ډبل ده، په ګیټ باندې ډبل ده، په رجسټر باندې ډبل ده. خو مناسب یا دې 20 روپۍ وګټي، یا دې 30 وګټي، یا دې 40 وګټي. دا بالپین چې زه ورکوم دا الله تعالی کلام ده، الله په نام یې زه ورکوم. یو هلک چې سودا وکړي نو هغه ته زه بالپین ورکوم. نو دا د الله تعالی کلام ده، ځکه ورکوم.